یو سوی بل سوی. تاسو وګورئ په دې دیوبندیانو کې داسې عجیبه عجیبه عقاید دي چې دواړه د یو بل خلاف دي. هر یو وی پیر ګوهر شاه صاحب هم وایي زه دیوبند یم او د سپاس خان صفدر صاحب د تره د زامن هم وایي او د روحاني اولاد هم وایي مونږ د دیوبند بچي یو. علن کې دواړه یو بل سره مناظره کوي او په عقیده کې روان دي. په مخ د ځمکه به داسې اهل حدیثو نه ویني چې په عقیده کې رواني. دا چیلنج د ټولي دنیا ته عقیده د الف نواله یا پورې چې څومره عقاید دي په پاکستان کې وګوره، په هندوستان کې وګوره، په عربستان کې وګوره، په دوبۍ کې وګوره، سلفي نښه دا ده چې د ټولو عقیده به یو وي او په نوم عقیده په نوم اهل حدیث چې تا ته ملاویږي د هغه به عقیده دی چې رب العالمین د عرش د پاسه دی. په نوم سلفي چې تا ته ملاویږي هغه به وایي چې الله حاجت روا او مشکل کشا دی، بې د هغه نه نبي او ولی حاجت سرکون کې نه دي. تمام سلفیانو عقیده یو ده، دا د دې د حقانیت دلیل دی. او د تمام مقلدین او د ابو منصور ماتوریدی د بچو په عقیدو کې اختلافات دي او په عقایدو مناظرې کوي، دا د دې د بطلان دلیل دی.